یو بل د اغستلو خرڅولو معامله کې هغې ته بیع السلم وي. وړاندې د هغې نه یو تمهیدي خبره واورئ. په نقدو په لاسي بیع هم جایز ده، سودا هم نقده ده، پیسې هم نقدي دي. دویم دا سودا هم جایز ده، سودا په لاس ده، پیسې نیټهداري دي. د دې دواړو متعلق خبره موږ مخکې کړې ده، تفصیل نه کوو. درېیمه معامله دا ده چې پیسې په لاس دي، سودا نیټهداره ده. سودا نیټهداره ده، پیسې په لاس دي. په شریعت کې دې ته سلم وي، خو د سلم څخه خپل احکام دي. ګورې هر شي کې بدا نه، هر شي هر خبره کې په هر څیز کې به بیع السلم نه. د هغې یو شرط دا دی چې د بیع په وخت کې دا غشي صفت معلومي، خواله بدواله معلومي. سبا دا نه چې زه تاته وایم ماله به دا شی ته 2 میاشتې پس راکوې او ته راوړې، دا خو خراب دی، ما خو داسې نه وویلي. نو د بیع په وخت کې د هغې پوره صفت خواله بدواله به معلومیږي. دویم دا چې هغه به مکیلی موزونی، چې کم شی په تله تللی کېږي، کم شی په پیمانه کېږي. په نورو څیزونو کې هم سلم جایز دی، خو چې د هغې وصف صفت معلومتیا کې دی شي. مثلا د پلانکۍ کارخانې پلانکي نمونه کپړه، دا به ماله 2 میاشتې پس ته راکوې او پیسې اوس ورکې. کارخانه معلومه ده، د کپړې قسم معلوم دی، رنګ معلوم دی، خواله بدواله معلوم دی، هم ټیک ده. او چې کله دا قسمه اندازه د شي نشي لګېدی نو په هغې کې سلم جایز نه دی. مثلا چاله پیسې ورکړي چې قرباني وخت را روان دی، دا پیسې وسواله خو ماله به په قربانۍ کې څاروی اخلي، خو د څاروي خواله بدواله چې څو تا لیدلی نه وي پتې نه لګي. د هغې مسوالې، خواروالی، غټوالی، ډوګوالی، د هغې صفت د بیع په وخت کې چې څو لیدلی شوی نه وي د هغې پوره پته نشي لګېدی، د هغې کې سلم جایز نه دی. داسې نور څیزونه دي چې کم د هغې پوره صفت په وخت د بیع کې نشي معلومېدی نو په هغې کې سلم کول جایز نه دي. دریم یو قسم د بیع دا دی چې نه پیسې په لاس شته نه سودا په لاس شته. دیتا بیع الکالی بالکالی وی، د نسیاو په نسیا باندې بیع کول، بیع النسیئه بالنسیئه. مال به ته منې را روان دی، اوس 60 جوار راکوې، ما سره بیع وکړه، په څو به په 2000 روپۍ 60 به مثلا پیسې بل پاک وخت درکم که نه. نه سودا په لاس شته نه پیسې په لاس شته، دا په شریعت کې نشته. ګورې دا غلطه بیع ده، دا بیع فاسد په قسم کې داخل ده. یا به سودا نقدی پیسې به نسیایي، یا به پیسې نقدی سودا به نسیایي. چې دا دواړو کې یو خبره نه وه دا بیع نه ده. ګورې زمونږ خلک ډېرې بیې داسې کوي چې سودا هم نسیا ده او پیسې هم نسیا دي او بس دې ته بیع وایي. دا بیع نه ده په شریعت کې. دا پکې منځ کې یو اضافي خبره راله، خبره د سلم روانه وه. خو په دې سلم کې یو شریعت یو بل حکم کړی دی. دا خو د سړي سره کړي دي چې یاره په مني باندې به ماله 60 جوار راکوې او پیسې والا منې راغې، هغه به ما سره جوار نشته، یا دا سړی وایي زما هغه ضرورت اوس نشته دوستانه جوار نه علم، هغه وایي زما خو پیسې خوړلي دي اوس به څه چل کوو. اوس په دې کې خلک څه کوي، وایي یاره داسې وکړه چې زما په هغه پیسو کې ماله بل شی راکا، یا زما په هغه دانو کې ماله بل شی راکا. استبدال په مسلم فیه باندې یا په رأس مال السلم باندې دا جایز نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی دی وی لا تأخذ الا سلمک او رأس مالک، تکفاک او پاک حکم دی. په دې کې وجه چون چرا نه چلیږي. نبی علیہ السلام وی یا خپل پیسې والا یا اقا
کم شي کې چې د سودا کړې د سودا والا د پیسو د هغې سودا په ځای بل شی چې هلکه راشه خو تاله ته 2000 روپۍ دي جو په دې کې بدله ته بل شی در کما در خرڅ کم دا استبدال جایز نه دی نو دا یو خبره پکې اضافي چې خلک اړو د دې خبرې سوچ نه کوي بس پیسې روباسي پیسې به دې کې نه روباسي ګورې یا به هم صرف یعنی په بل شي به نه روباسي یا به خپلې پیسې روباسي چې کم شی تا ورکړی دی یا به کم شي د پاره چې دې ورکړی دی هغه سودا به اخلي د هغې نه علاوه درېمګړی بل شی په هغې کې نه شي اخیستی او د هغې مده به هم معلوموي ګورې لکه څنګه چې پیسې نسیه دي سودا لاسي ده د دې نسیه او پیسو نیټه به معلوموي مخکې مونږ خبره کړې وه دقسې د دې نسیه سودا به هم تاریخ معلومي ګورې چې په فلانکي تاریخ باندې به دا مال راکای او ما ته به حواله کای د دې نور څه تفصیلي احکام هم شته بهرحال څه غټې غټې خبرې ذکر کوو ستاسو ذهن کې به د هغې نه سوالونه پیدا